بسم الله الرحمن الرحیم. کوډ کمیونټي چینل ته ښه راغلاست. پرون مو په HTML او CSS کې په ایمیج او لینکس باندې خبرې وکړې. نن راځو وایو چې په HTML کې پات څه شی دی یا هم مسیر، هغه مسیر د فایل. راځو ټکس ایډیټور خلاصو. اول وایو چې په HTML کې پات په دوه بخشو تقسیم شوی. اول څه شی دی؟ ریلیټیو پات دی. دویم څه شی دی؟ ابسولوت پات. په HTML کې پات په څو ډوله دی؟ په دوه. یو ریلیټیو دی، یو ابسولوت. ریلیټیو هغه پات ته وایي کومه چې د خپله د بیس ډایرکټري نه شروع کیږي، او ابسولوت پات هغه ته وایي چې د ګراند پارنټ نه شروع کیږي. هغه اولینی پارنټ چې د دې فولډر دی د هغې نه شروع کیږي. په دې ټولو باندې به خبرې کوو. ریلیټیو پات مثلا لکه څنګه موږ یو فولډر لرو img/1.jpg یا هم لرو په نوم د فرست project/img2.jpg. دا یو ریلیټیو پات شو. په دې باندې به نور هم خبرې کوو. ابسولوت پات څنګه دی؟ مثلا موږ یو لرو سی ډرایو. په سی ډرایو کې یوزرز، په یوزرز کې مثلا ډیسکټاپ، مثلا ډیسکټاپ مخ باندې یو فولډر دی په نوم د فرست پروجیکټ، هغه کې img دی. بیا په img کې 2.jpg داسې یو شی دی. که پات اشتباه و مشکل نشته. خو ابسولوت پات چې دی دا پات هغومره استفاده نه لري. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې دا په د کرنټ سرور یا کمپیوټر کې کار کوي. که چیرته موږ دا بل کمپیوټر ته یوسو، په هغه ځای کې به یوزر نیم فرق کوي. دلته مثلا جاوید پویا دی، هلته مثلا شاید بل نومي اکلیل یا هم بل نوم. که چیرته بل کمپیوټر ته یوسو بیا نو په هغه کې کار نه کوي. دا څه شی شو؟ ابسولوت پات او ریلیټیو پات باندې مو خبرې وکړې. ابسولوت پات هغومره استفاده نه لري. اوس راځو عملي توګه باندې وایو چې دا دواړه واضح شي. زو index.html خلاصو. پرون مو خبرې وکړې چې img تاګ څه شی دی، src alt. په دې باندې مو خبرې وکړې. یو ایموج مو راوړی په نوم د person.jpg. دا سیف کوو زو او همدا فرست پروجیکټ شی کوو خلاصو په نوم د index.html. دا عکس به موږ ته په دې صفحه کې په دومره غټ شکل وښي. د دې دپاره دوه اتریبیوټه موږ معرفي کړي وو، یو ویت و او بل هم هایت ورته ټاکو 300 یا 400 پکسل، ویت هم ټاکو څو 400 پکسل. دا سیف کوو. دا ایمیج به څه شي؟ فټ شي په صفحه کې. اوس دا ویت او هایت پکسل باندې نه پوهېږو که نه. پکسل مې پرون درته تشریح نه کړ. پکسل څه شی دی؟ دغه صفحه زمونږه 1460 زما د خپل کمپیوټر 1460 باندې ویت څومره دی؟ 1460. یعنی دا ویت په 1460 نقطو باندې. پکسل یو نقطه د نقطې نه یو غټ شی دی، فرق کوي. نو بیا په CSS باندې چې کار وکړو پوهېږو چې پکسل څومره اندازه ده. فعلا به فرض کړو چې یوه نقطه، یعنی دا سکرین په 1024 نقطو باندې داس تقسیم شوی دی او دا یې منځته راوړی. دا پکسل شو. اوس موږ ټاکلی دی دلته چې څو پکسله دی؟ 400 پکسله. او دلته هم ټاکلی دی هایت 400 پکسله. یعنی ویت او هایت دی 400 نقطې. دا ایمیج که وګورو دا 400 نقطې فرض کوو چې لاندې داسې او داسې په بر باندې 400 نقطې ځای نیولی. دا شوه د پکسل څخه. په ابسولوت پات باندې او ریلیټیو پات باندې مو خبرې وکړې. اوس راځو وایو چې دا person.jpg څنګه دا څه شی پات شو؟ ریلیټیو. که چیرته دلته لاړ شو په همدې ځای کې نیو فولډر، دلته یو آپشن دی په نوم نیو فولډر، د باندې کلیک کوو. نیو فولډر په نوم د څه شي جوړو؟ img. همدا ایمیج درک کوو او دې img ته څه شی کوو؟ موف کوو. ښه. اوس که چیرته لاړ شو براوزر ته او ریفریش یې کړو، ګوره ایمیج زمونږ څه شی شو؟ ورک شو. په څه خاطر؟ په دې چې هغه د img په فولډر کې دی. اوس دلته لیکو img/person.jpg سیف کوو یې ریفریش، ایمیج به بیرته راشي. که چیرته دا ایمیج مثلا دغه فولډرونه دي که نه، یو بل فولډر جوړو، نیو فولډر جوړو په نوم د html او دغه html فایلونه څه شی دي؟ د HTML فایل به په HTML کې واچو. ښه. دا هم دلته واچو. خلاص. اوس که بیا چیرته لاړ شو ریفریش یې کړو بیا هم کار نه ورکوي، بیا موږ ته وایي دا فایل پیدا نه شو. خیر خو مشکل ده، موقعیت دی چې موږ HTML ته لاړ شو د HTML نه دا انډکس خلاص کړو. دلته بیا ایمیج نه ښیي. موږ خبره په ایمیج کې وایو. ایمیج یې ونه ښوده. په څه خاطر؟ چې فولډر د img د HTML څخه بیرون دی. دا خپله
کرنٹ فولډر ته شی کې اشاره کوي. که چیرته ما ام جی خالی ولیکه یعنی کرنٹ فولډر په څنګ کې سیبلینګ کې یعنی همسایه. اوس ځو ډاټ سلاش لیکو. دا څه معنا؟ یعنی یو فولډر شاته ولاړ شه، یو فولډر شاته. سیف کوو یې، ریفرش، ګوره بیرته یې مونږه ام جی راواخیسته. ډاټ سلاش دا څه معنا؟ یعنی یو فولډر شاته لاړ شه. په دې ریلیټیو پات یا هم ابسولوټ پات کې ابسولوټ کې ټول لیکل کېږي، هغه کې هیڅ ضرورت نشته، خو ریلیټیو کې دا ډېر کارېږي. مثلا که چیرته 2 فولډره شاته یې 2 لیکو، که چیرته 3 4 فولډره. دې باندې هم پوه شو چې ریلیټیو پات څنګه کار کوي او څنګه موږ کولی شو یو فولډر شاته او یا هم مخکې خو دا دی چې ام جي ده وملیکه او شاته 2 نقطې سلاش. دا شاته معنا ورکوي چې یو فولډر شاته لاړ شه. که چیرته یو نقطه ولیکو سلاش ولیکو، دا معنا دا ده چې په همدې کرنټ ډایرکټري کې ورپسې وګرځه چې ما هیڅ ویم نه لیکو، کوم معنا نه ورکوي که ویم لیکو. او 2 ډاډه او سلاش چې دی دا یو فولډر شاته ځي. په دې باندې هم پوه شو چې پات په ایچ ټي ام ایل کې په څو قسمه دی او څنګه کار کوي. ښه د نن ویډیو بس ده. مننه چې زموږ سره وئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نظرونه مو زموږ سره شریک کړئ. ښه وخت.